الله خان د شمولیت سره به دا پارټي ډیره وده کوي ان شاء الله. कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा खान मेरा खान, तेरा खान मेरा खान. शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो. इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. ناما رضوان الله جدون دی او د غندب کلی اوسیدونکو ما پنځه کم سولیخ کاله مې د خلکو لا رونو بیگان له خدمتونه کړې دي. زه د ځان لوی نه کوم، زه دا خبره کوم چې موږ د غریبانو مرګریو، غریبانو له خدمت کوو، که هر قسم تکلیف د غریب د سړي لپاره برداشت کوو. منګه دا دې کې د شمولیت کو د دې د پاره د پاټا کې وکړو چې ما تاریخ انصاف زما 3 کاله سوچو چې زه کزم نه تاریخ انصاف ته بزم او ما پسې ټول خلک ډیر پاټا راغلي دي. الله دې قدر وکړي زموږ دوستان دي خو بس دغه خبره ده زړه مې د ګمد عمران خان سره لګېدو. ما پسې ډیر کسان راغلي دي خو لیکن زه په دې دغه کې ډیر بلد یم، په دې سیزونو کې ډیر د کلو ملو کې نو زمونږ ته چې څوک په عزیز ولای کې ما ممبري کړې ده، زه ممبر پاتې شوی ما په 2002 کې. خو ما ته به اوس څوک خبره ګوته ونه نیسي چې تا کې دا څه کمی دی، او چې څوک راته ګوته ونیسي نو زه دغه شکریا ادا کوم چې کمی ځان نه وباسم، خفه کېږم نه. دغه پاټی ما پسې اوس هم تقریبا زما عزیزان دي، بل بیګانه بلې شپې ته موږ راځو، ما دې زوی ته ووایې زه په روات کې ما ورته ووایي زه په روات کې. نو ما پسې هغه نه یوازې پیپل پارټي راغلی ده، نیشنل پارټي راغلی ده، نون ولا راغلی دي، پوه شوې. خو لیکن ته ما سوچ وکړو نو ما وی چې کني زه د الیکشن خپل امیدوار وم چې آزاد به ودرېږم، خو چې ما سوچ وکړو که زه په دې ګډون کې ورته 10,000 12,000 ووټ واخلم نو بیا هم نشم ګټلی. نه راشه دې له پیدا ورکړه، عمران خان له پیدا ورکړه دې پاټای دپاره. زه په دې سوچ رالم وروره سخت نرمې دا خامخا وي، او چې کوم وخت کې یو سړي باندې تکلیف راشي هغه سره ملګرتیا وکړي نو هغې باندې ټول کام ته کوم دی ته پوهېږي په شاباسۍ وایي. خبر هم دا ده که نه چې زه دې پاټای ته رالم هغه ته ما وکتل چې کوم دی سره ناانصافي کېږي که نه د دغې مطابق رالم چې دا عمران خان ته کوم کارونه کړي دي. ګورې یو خبره واورئ، ما 17 کسانو له اپریشن وکړې د کارت د شناختي کارت په باره دغه کې د کارت صحت کارت په باره کې. په دې کې چې کوم دی ما 4 چې کوم دی بایپاس کړي دي، 4 بایپاس اپریشن ما خلکو له په RMI کې مې کړي دي، یو پیسه نه ده لګېدلې، ټیکرای هم را کړې ده واپسای کې. داسې ډیلیوري کیسونه دنیا. نو ما چې سوچ وکړو چې دا خلک چې کوم دی نه څه کوي، څوک چاله 500 روپۍ نه ورکوي او هغې دومره قرباني کړې دومره ښکلې پر. بیا مې هغه ورځ چې کوم دی نو یو بل کس بوتو د ما د ډریور ورور دی چې هغه مې بوتو، هغه ته موږ ته 8 لک روپۍ وایي، شفارت مې وکړو 2 لک روپۍ رانه واغست، هغه له اپریشن وکړو. دا دویمه میاشت ده، مخکې یو پیسه موږ نه ده ورکړې، په دغه اپریشن موږ 2 لک روپۍ ورکړې دي. ولې اعلانامه ده تاسو به یې ووینئ، د ما ډریور دی، د ضرور دی، د 7 لک روپۍ هغه پهله جمع کړې، هلی ول اپریشن کا. نو تحریک انصاف داسې یو پارټي ده، دا د غریبو خلکو پارټي ده. او په دې کلي کور کې تاسو وګورئ که نه چې چېرته صحیح سړی دغه به خلک ډېر خلاف وي. تاسو وګوره، تاسو هم د معاشرې پیدا د معاشره کې ګرځئ را ګرځئ ګل نه که چې کم سړی په سچه وي دغه به خلک ډېر خلاف وي. عمران خان په سچه دی ځکه دا دومره مخلوق یې نه دی خلاف، دغه کوبارات یې کوم دی ځان ته تکبر کوي ګل نه که دغه PDM والا چې خلاف دی. او دا خلک په ډېر زیات لکه سترګې ول ورکړي دي، دماغ ول ورکړي دي، روټۍ په خوله منډي بس پېغمو نه منډي چې سوچ وکړي نو PDM نه به لرې تښتي. انشاءالله که خدای ته منظور ته به وویني موږ به د باده کې پروګرام کوو. زموږ پروګرام د بادې و، خو ما پسې مولني راتلل د پېښور نه. ما ته دلته 2-3 دوستان وویل، علیزی راته هم ویلي چې داسې کسان درپسې راولي. نو ما دغه دا شی پروګرام د پرېس کانفرنس په دې وجه وکړو چې ما خلک تنګوي نه، نور خلکو ډېر تنګ کړی، تلوار مې وکړه. نو موږ دا ووایو چې انشاءالله دا زموږ ملګري دي، عزت وکړي، عزت پول ورکوو، عزت په راکوي وروره. نور انشاءالله چې بې ډیانه هر څوک ودرېدل نو موږ به ورسره مالي جاني
زما خاندان زما مرګري زما دوستان ټول به سره موږ تعاون کوو ان شاء الله. او تاسو به وګورئ چې په ګدون کې پیټیه څنګه په عثمان کوم زموږ یاران دوستان شته. خو لیکن خبره دا ده چې ما ته ټولو خلکو وی چې ما ورته چې زه په دې ګدون ماته له 12,000 14,000 ووټ والم 14,000 جوړېږم نه د اولې په ووټ خرابوم. خو ما سره امداد وکړي د پیټیه کې زه شمولیت کوم. ما د مرګلو صلاح راکړه چې وکړه موږ د سره مرګري یو. ځکه د ما د 3 کالونو دا خبره چالو ده. 3 کالونه یوازې اوس نه د 3 کالونو زه لګیم او دا جسې دا ټول ما پسې ځي راځي خبرې کېږي کله په یو تور باندې کله په بل تور باندې. خو لیکن زما اړیکې بس د قدرتي رقم رالی چې دا زیاتې کېږي که نه نو په دغه زیاتي په وجه باندې د ګمدن زما په اړه کې رقم رالی چې مرګتیا چې په دې وخت کې یو سړي سره ونه درېږي د په بل وخت کې په مطلب څه دی لکه اوس په سخته کې یو ملګري سره دوستي ورورولي ونه کوي نو په راته کې ورڅوک ملګري. ما په دغه کې وجه باندې د ګمدن دا شمولیت کړی دی او ښه په نرم یې کړی دی. نه چا نه یریږو نه چا نه شرمېږو. ښه د ټل ټبر خاوندان یو که نه لکه. او دا یوازې نه انشاءالله په حکم د خدای چې ما پسې به څوک غلطه خبره نه کوي نه غلط سړی یم او د چا سره ودرېږم ښه په نر ولاړ یم او مالي جاني نقصان هر قسم به کوو. او زما بچي که زما بچي دي که نه نه انشاءالله دا به تر عمره پورې که زه نه یم امن نه خو خدای پاک زموږ له جون عمر راکړي. لیکن که زه نه یم زما د بچي به هم خدمت تاسو کوي. زما دا وړوکی زوی نه دی دی خو ماډو پرېږدي نه ادې ما د ډېر ګران دی. لکه د ما ته ساره ماښام ته کوم دی ابو پی ټي آی پی ټي آی پی ټي آی پی ټي آی نه دا ماشوم دی د 14 کالو عمر دی نه مې راشي دا ټولې خبرې د کوم دی د خلکو منم دا به د دې بچي ومنم. ارمان به د بچي پوره شه بچي به د زامنو ټول ارمان مې پوره شه. دا څومره زامن ته زما دي زما و زامن دي مال له خدای دی ټول د کوم دی دغه ارمان پوره شه. ما ورته بس ما کوم کړي ما داسې وګڼل چې ما پی ټي آی کړي دا څومره خدمت ما خلکو له کړی دی خپل په ژوند کې ما داسې وګڼل چې ما پی ټي آی له وکړه. دا چل دی یو خبره وره دې کې دوه خبرې دي جی. هلکانو کې جذبه وي مشر خبره برداشت کړي هلک سړی خبره برداشت نه کړي شي خو خبره دې میډي د لړ شي نه او پس راتلی نه شي. دې دغه خبره ده لکه اوس زما د خولې نه خبره ووتله هغه که زور سره وند هغه یوازې خو دغه نه دغه بیا واپس راتلی نه شي. نه دا هلکان جذباتو کې راشي نه جذباتو کې دا خبره داسې وکړي چې دغه خبره د ګمدن بیا واپس راتلی نه شي. کنې د پی ټي آی عمره ښه خلک د پی ټي آی عمره خدمتي خلک ته ګوره د سیاحت کارت باره کې ګوره د کوم د مسافرو له کوم د پروګرام جوړ کړی دغې ته وګوره د 112 ته وګوره د لنګرخانې ته کومې کولاو شوی وي دا ټول څیزونه چې کوم دی که نه لکه نو موږ به لا ورته تللو وبه کتلو دا لنګرخانه ده موږ به ګڼو چې واده دی دومره ښکلې شادیال به ته جوړ کړی ښکلې پروګرام به ته جوړ کړی. زه خو ډېر عمر بار وګرځېدلم ډېر بار ګرځم نو په دغه وجه ما زه د پی ټي آی نه خوشحاله یم نه مې په چا نه د ټکټ غرض یم ما صرف د عمران خان هغه سره مې مینه ده او د هغه د مینې وجې د کوم نه په دې پارټۍ کې شمولیت کو.